چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نو د حالت داسې و چې د چا سره خبرې نه کولې. صحابو په سلام واچولو، د سلام باندې ونه پوهېدو چې ما باندې چا سلام اچولی دی. د دومره لوی حوصلې خاوندان، دومره صدمه وه، چپ چاپ ناست، خولې نه خبره نشوه رایستی. د حضرت علی کرم الله وجهه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی غم، حضرت فاطمه بی بی د پیغمبر علیه السلام کشر لور بی بی دغه باندې نکاح کړو، او حضرت علی کرم الله وجهه د پیغمبر علیه السلام د تر زوی دی، او پیغمبر علیه السلام د تر نه دی اغشته او چې د تر نه بوج سپک شي، ځکه چې زمانه کې په مکه کې قحط راغلو، د خوراک کاک د سيزونو کمزورتیا وا، نو دی اغشته او چې دی ما سره دغه سي حضرت عباس د پیغمبر علیه السلام تر دی، هغه ته نه باغ اولاد غشتي و، دې ته نه غشتي، د په کور کې لوی شوی. او دا هغه کس ته چې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې چړومبه چا ایمان وروړي، هغه کې یو صدیق اکبر، یو حضرت خدیجه رضی الله عنها، یو حضرت علی کرم الله وجهه، یو زید ابن حارثه، دا حضرات نو علی سے په چړومبه ایمان وروړي. بعضی وایي چې په الکانو کې د چړومبه ایمان وروړي. دومره مضبوط انسان چې سخت مقابله به د کافرو سره رااله، نو حضرت علی سے باغ ته مخکې کېد. په خندق کې یو مشرک او کافرو په خندق په جنگ په موقع، هغه د مکې مشهور پهلوانو عمرو ابن عبد ود دا غنمو، هغه د خندق نه هغه غاړې ته ولاړو، او بیا چې کوم دی نو هغه مضبوط اسې کتلی و، هغه خندق دومره پلنو چې هغه چا پورې کولی نه شو، لیکن هغه اس په شا بوتلی و، د شا نه یې د منډه ورکه او هغه خندق نه راپورې شو، او چې راپورې شو نو د خندق په غاړه ولاړ دی، او دغه چغې یې وویسته هل من مبارز، د هغه زمانې د جنگ دا چغه وه، میرے مقابلے کا کوئی ہے، زما د مقابلې څوک شته دی چې ما سره مقابله وکړي. و سخت ساړه، سخت مشقت، ستړي ستومانې، ټول ورځ جنگ. بیا د عمرو ابن عبد ود پهلوان مشهور سره چې په هغه پاس باندې سور دی، د هغه سره مقابله چې دا چغه ویسته، نو حضرت علی کرم الله وجهه د ورته وی چې یا رسول الله د دې سړي مقابلې ته وځه. دا الله رسول ته فرمایي لکه چې سختۍ ډېرې وې، صحابه کرام تکلیف کیو، د یو سړي په خېټه کې چې خوراک نی څښاک نی، هغه مزد نشي کولی، هغه به جنګېږي. دومره تکالیفو د خندق په موقع. قرآن کریم دغه تکالیف او مشقتونه د صحابو ذکر کړي، او قرآن پاک وایي چې داسې حالت و وبلغت القلوب الحناجر، لوگوں کے دل ان کے گلے تک پہنچ گئے، د خلکو زړونه د مرۍ ته راغلي، دومره سختی وه. په دې حالت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علی ته وی فرمای علی ابن عبد ود دی، یعنی د مکې هغه مشهور پهلوان دی. سوچ علی صاحب وایي زه چپ شوم، بیا هغه آواز وکړه، چغې وواله چې مقابلې ته زما څوک شته چې راوځي. نو علی صاحب بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله ما ته اجازت راکړئ چې مقابلې ته وځم. بیا یې ورته وفرمایل په درېیم ځل باندې چې کله هغه چغه کا او د پیغمبر علیه السلام نه اجازت واغشته، او پیغمبر علیه السلام به دا الفاظ وی، مطلب دا دی که چېرې ته د مقابلې ته وځې او میدان تا بایلو، د مسلمانانو لپاره ډېره خطرناک خبره ده، زړونه به وغورځي. نو علي صاحب وایي چې په آخر ځل ورته ما وایي چې یا رسول الله وان کان ابن عبد ود، ابن عبد ود کیوں نہ ہو، جو بھی ہو میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں، ہر سوک چې دی زی مقابلې ته. صحابه کرام دومره نران، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان خلق دومره شجاع او بهادر. بخاری شریف کې په دویمه صفحه باندې حدیث ته عبدالله ابن عباس سے فرمایي کان اشجع الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، پٹول خلق کی زیاد شجاع و بہادرو، نو پټولو خلکو کې علي صاحب هم راځي، دا غنم زیات بهادر. ډېرې موقع داسې راغلي چې په هغې کې دا صحابه یې مرستو پرېښي د الله رسول. نو چې کله مقابلې ته ووتو نو حضرت علی کرم الله وجهه هغه هم پې ګزار کولو، دم پې کولو. علي صاحب
په داسې گزارو کو غټ ډیر دنګم او ډیر مضبوطم. حضرت علی کرم الله وجهه ونه داسې نه وه لکه څنګه چې دغه پاسم سور دی، هغه که بس د پاسه نه نیزه او برچه استعمال کړي نو دی ختمولی شي، او د ده ګزار هغه ته مشکل دی چې ورسي، لیکن سره د هغې راوغورځولو سر یې ته نه پرېږدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال شو. د خیبر په جنگ کې د خیبر مشهور پهلوان هغه حضرت علی کرم الله وجهه هغه قتل کړو، لیکن دغه هستی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات باندې دومره غمجنو په چا سره خبرې نشوي کولی. د انسان اعصاب کار پریدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دین منی کړیو چې من لطم الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جس نے اپنے آپ کو تپڑ لگائے کسی کی فراق اور جدائی میں اور کسی کی موت پر، اور جس نے گریوان پاڑے اور جس نے سر کے بال نوچے اور جس نے سینہ کوبی کی کسی کے غم پر، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر زمان نہ دے زمان امتی نہ دے، ان سب ہم خلق کئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمان امتی نہ دے. صحابو دغه صدمه ټوله په دې زړه اغشته، د هغې اظهار یې کولی نه شو، د الله رسول منې کړي. سترګو نه یې اوښکې به یې دي، پټه ژړا دا یې کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اجازت ورکړو. نو حضرت علی کرم الله وجهه دومره عظیمه صالحه وه چې په هغه موقع باندې علي صاحب خاموش